خدره ته ووایه چې تاسو دا بنګله د چا بنګله اغستې ده او د چا نه یې اغستې ده دغه تاسو ته خبره کولی دي دا خو چې دا خلک دا شو کوي خلکو ته دا خبره کوي چې دا د والي صاحب بنګله دی اغستې او د والي صاحب بنګله قبضه کړې ده موږ خو نه د والي صاحب بنګله قبضه کړې ده نه د والي صاحب بنګله موږ اغستې ده دا خو د بیګم صاحب بنګله وه کوم چې ورته والي صاحب ورکړې وه موږ د بیګم صاحب نه دا اغستې ده د دې کاغذونو د هغې د نوم موږ رجسټري د هغې نه کړې ده موږ ټول اړته او دا چې اوس په دې خپل سپیچ کې لږ مخکې دوی ووایي چې 9.5 فوټه پکې د دې په دې بهر کې ده نو د هغې خپله اتمه حصه ده په دې بهر ځمکه کې موږ اغستې ده خو دا موږ کومه لار چې موږ استعمالوو د بیګم صاحب د دې کور دپاره نو دا د دې لار ده خو بیا هم دا وایي چې نه دا تاسو مه استعمالوئ دا د دې لار نه موږ بیا هم په دې باندې ځان غلی کړی چې دا کوټې لار ده که نه ده خیر دی خو زموږ خو پکې 10,000 فوټه 9.5 فوټه ده که نه نو دغه دې په موږ ته پکې داسې ځکه په دې طرف باندې موږ راځو ځکه چې د 80,000 فوټه ټوله بنګله ده نو د دې پکې 1200 فوټه ده زموږ پکې 10,000 فوټه ده او دا موږ ته چې نه ته په دې لاره باندې مه ځه هغوی چې زه ټوله فیملي دغه کوم که نه ما سره شاته په بیګ فیملي ولاړ نه دا د هر فیملي خپله دا خپله حصه ده خپل لیکلي دي خپله خبره ده د دغه چې سیار باچا خپله حصه ده د دې خپله حصه ده د نورو ریل فیملي چې کومه ده که نه کم پرتونه دي د بیګم پکې خپله تپوس چې ما وکړو هغې چې زما سره په شا ټوله زموږ فیملي ولاړه ده ولاړه جدا خبره ده کاغذ د عدالت جدا خبره کوم په دې کې عدالت اصل کړی دی په دې کې عدالت کاغذ څنګه کړی چې د دې پکې 1200 فوټه ځمکه ده زموږ پکې 10,000 فوټه ده د دې 1200 دا ماته ته په دې لار باندې نو دا زیاتې نه ده ناجیزي نه ده او دا بیا هم وایم دا چې قوم ته وایي چې د والي صاحب په بنګله باندې قبضه کړې ده او دا زموږ قبضه بیا هم وایم چې نه تاسو مهرباني وکړئ چې دا کم 9.5 فوټه ځمکه ده که دا د 9.5 فوټو نه کم دا موږ ته منظوره ده موږ خپل کور ته راځو او ځو نو موږ دا د بیګم صاحب نه اخیستې ده او په رجسټرۍ په انتقال ورته اخیستې ده د والي صاحب نه ده ښه بسم الله الرحمن الرحیم دې کې خو ډېرې خبرې شوي دي او تاسو په مخکې راغلي دي خو تاسو وایئ چې دا اول له موږ نه دغه تفصیل ده که نو لږ ټایم به پرې لګي خبره دا ده د اول تفصیل خو دا خبره وه چې دا ځای کوم دی واخیستی شو نو دا خلک د ټول خبرو ده چې نه چې ناخبره وو په دې کې جرګې شوي دي په دې کې دي راغلي دي زه د شهریار باچا سره ناست یم زما سره ناست وو حسن باچا ته پته وه دې ټول ریل فیملي ته ټوله پته وه په دې کې بیا دا تناجیه جوړه شوه چې دوی چې موږ په دې ځای په دې خرڅ باندې خفه یو زموږ دانیا دا ځای چې خرڅ کړی دی که دا موږ ته پاتې شي نو دا به ټیک وشي نو موږ د دې چونکې دې سره تعلق دی د وخت نه ډېر وخت نه اسپندیار باچا د خدای وبخښي دا سره زما د ضروري تعلق د هغې نه روان و د هغه د بیبي سره د خورۍ د رورۍ د ټول ریل فیملي سره زما د حسن باچا سره د غونو سره ټولو سره عدنان باچا د خدای وبخښي نو دې دا خبره وکړه چې زموږ په دې باندې خفګان دی که دا شی موږ ته وپه شي نو ټیک خبره ده خیر جرګې کې دی د شهریار باچا زما سره هم کېناستو په جرګه کې د سپین دا ورته موږ وایو نثار خان اډوکیټ د دې خپل فرصت سړی دی د ټول چې دا د اختیارمند هم دی او د دې په ډېر بااعتماده سړی ده هغه په دفتر کې موږ شهریار باچا کېناستو شهید زموږ سره کېناستو موږ کېناستو خبرې اترې کړو خیر خلاصه دا شوه خبره بلنډو وایم چې خبره په دې وشوه چې چلو ټیک شو بس موږ شهید رضا کو ارشد رضا کو ټول چې لکه دا ما وایي چې زموږ د خاندان سره یو تعلق دی د ډېر خپلوالۍ که دا شي دې ته پاتې شو نو ښه خبره به وشي نو په دې فیصله وشو چې بس ټیک شو چې څه پیسې موږ ورکړي هغه دې موږ ته میلاو شي او نور چې دوی بیا وایي چې نه دا پیسې ټولې نه ورکړی شي موږ بالکل جي ټولې چې کمې دوی ورکړي دي هغه پیسې دې ته میلاو شي او ستاسو نیه ده دا بقا پیسې ولا که ورکوي که نه ورکوي ولا ستاسو خپله خوښه ده زموږ د طرفه به خبره خلاصه شي بیا په دې کې خبره کېدی چې دا پیسې دونه نه دي ورکړی شي بیا موږ وایو چې دروغوالي دپاره چې په دې په قرآن په منځ کې کېدو فیصله به پرې وشي په هغې به شهید او ارشد لاس کېږي چې کمې روپۍ ورکړی شوي دي په غیر وسلم نه هغه به تاسو واپس کړئ د قرآن شریف نه خو بله غټه خبره نشته که نه زموږ مسلمانانو الحمدلله زموږ په هغې یقین دی خو خیر خبره ونه شوه بیا په دې په منځ کې وخت تېرېدو باچا حسن باچا ولګېد او په دې کې کیس هم داخل کړی د شوبې نو په اولني کوټ کې به ډسټرکټ کوټ کې خارج شو اوس هم په دې باندې د حسن باچا په ای کوټ کې کیس هم روان دی نو دا شهریار باچا ته خبرو ټول خاندان فیملي ته خبرو دا نن وایي چې یاره زه امریکا کې وم زه نه وم خبره 6 کاله په دې کې کار شوی دی ابادي شوې ده هر نمونه کار پکې شوی دی هېڅ خبره نه وه اوس دا نه پوهېږم چې دا راغلی ده او د دې په شا څوک ولاړ دی او سلم صدا دا چې دا شی واپس کړو دا خبره وکړه چې زه نه وم خبره اوس دا شی واپس کړو ښه په دې منځ کې بیا جرګه په دې کې دې نه پس بیا تفصیل تاسو ته وایم هغې کې ستوتو مې وشو دې موږ د موږ ګیټ جرانده کړو ماشومان یې نه پرېښودل دا 2 میاشتې مخکینۍ خبره غالبا بیا په هغې باندې جرګه کې ناسته شر شدت پکې لږ وشو خفګان وشو موږ خو نه کوو شر د موږ خو محترم دي مشران دي بادشاهان دي خو بیا هم چې سړی دیواله پورې غلی او پرېږدي نو اخر به راګرځي بیا چې په دې کې موږ کېناستو
دا خبرې مبره شو په دې کې ثالثان مقرر شو دریم صاحب وو فیض ظفر صاحب وو محمد علي صاحب وو خالد محمود صاحب وو ټول کسانو بس هغو ته اختیار میلاو شو چې بد دې ته اختیار چې د څه فیصله وکړه موږ ته منظوره ده جرګه پکې مقرر شوه جرګه کې ټایم نو د جرګې په سبا لا دې اعلان کړی وو او د جرګې مخالفت دې کړی په خپله او ټول خلک یې راغونډ کړو د سیدو خلک اعلان یې وکړو سوداګري یې وګرځو چې راشئ دا چل دا قسم یې څه ده اعلان کوي دا نه وه پکار او جرګه فیصله تاسو پرېښوده موږ پرېښوده موږ یو بل ته دستخط وکړې چې دې جرګه څه فیصله وکړه موږ ته منظوره یې بهرحال خبرې هغه پکې وشوه هغې نه پس بیا په درېیم ور بیا راغله دلته ماشومان دي سکول ته ځي ور به جرنده کوو د په دې طرف نه ځي لږ صبر وکړه دا جرګه خو فیصله خو وکړي که نه لکه دا خو ډېره بې پښتو خبره ده ما خو د ایرل فیملي سره دومره تعلقات و دونه زما خیله دېرش کالونه سیوا وشو خو داسې خوی پکې د یو ایرل فیملي ما نه لیدلی د فیمیل ومو او د دې کسانو څلور ومو لکه دا چې کوم څنګه خوی کوي او کوم یې راغستی دی نو هغې په هر حال باندې په درېیم ورځ راغله دا سکواډ سره دا پیلاکین د سکواډ سره چې کوم په دې دغه ولاړي دروازه باندې په خښتو ګزارونه سپکې سپورې ویل د باچایانو سره نه د هېچ چا سره سپکه خبره خوند نه کوي دا زړې په وزارت سره وایم چې دا ډېره بدتره شوې ده ښه دا ګیټ جنده چې په دې به تاسو نشئ د زنانه پې نه پرېږدي که څه قصه یا بیماري ښکته نه په دې به نه راځئ دا خو زما د نیکه کور ستا د نیکه کور خو دی بیګم صاحب خپله دا کور به خرڅ کړی دی په ارشد باندې لیکلي ورکړي دي قانوني رجسټري کړې ده انتقال شوی دی بیا دا برابر دا لار چې کوم د کور ده دا چې هر ټایم دا ګیټ باندې دا هغو ته لیکلي هم ده خو بیا دا په رجسټري کې باقاعده شته جي دا به تاسو ته په ثبوت سره ښه دا تاسو کو هغوی چې یاره ما ورته تاسو ګیټ ته تاله وړې او ماشومان یې نو هغې چې د دوی موږ پیسې حواله کړې او اوس موږ خپل ځای ځانه محفوظ کوو نو ځکه موږ تاله والي ده وایي د دوی بله لاره ده په هغې دې دا نظیر یاره جي تاسو ته دلته یم ستاسو په وساست د میډیا والا که یو روپۍ موږ اخیستي یو روپۍ چکونه یې ورکړي دي وایي دا نه 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 چکونه کم دي موږ ته خو چک هم نه میلاو دا وایي کله په 12مه میاشت کې دی کله 12 میاشتې پس دی دریم صدر صاحب ته موږ بار بار دا خبره کوو چې صدر صاحب تا سره اختیار دی ته فیصله وکړه ښه دوی چې فیصله کوم وکړه د چکونو تاسو ته وضاحت کوم زما وروره فیصله وکړه نو د آبادۍ پیسې د جدا حساب کړې وې انجینران یې راوستي وو د ځمکې جدا حساب کړې وې چې ټوټل دوی حساب کتاب وکړو 43 کروڑ سمثینګ جوړې دي هغه دوی چې موږ نه منو دا پیسې به موږ پیسې د انجینر سیوا حساب کړي دي خیر چې بل انجینران دوی موږ خپل راوستو دا زموږ د حساب یې 2.5 کروڑ روپۍ کمې کړې بیا دې خبره کوله چې زما وراره ماته وایي چې کاغذیت 2.5 کروڑ روپۍ خو د جرګې د پیسې نه زموږ کموي ما وایي به خیر دی چې کور پرېږدو او د دوی سره روغه کوو خپګان بنګ نه کوو نو دا 2.5 کروڑ روپۍ څه خبره ده دا دې موږ کمې واخلو خو خدای ته وګورئ دریم صاحب ته موږ وایي خالد محمود ته موږ وایي چې موږ دا پیسې راکړئ چې داسې مسله راشي او داسې خبرې راشي جرګه شي بیا خو سودا نه و چې ته ما 2 میاشتې پس پیسې واخله یا زما نه 6 میاشتې پس واخله خو فیصله خبره خلاص شي او جرګه فیصلو کې وروره څادر دې په وګوله کور پیدا او قبضه ورکوه خپل روپۍ چکونه خپل کیش کوه خبره خلاصه نو هغه کله ها بیا چې د امریکایي ډالر راځي موږ دونه وایو چې د امریکا چې موږ ته تاسو ډالر ستاسو سره هلته دي موږ به تا ته سره خو هغه اکاونټ ته ټرانسفر کړه موږ به ماښام څادر په وګو کې د انفیا به ځي د کور راشد دلې به ځي دا زنانه والا به ځي نو دا زه وایم چې دا په کم ملک کې او په کم مذهب کې او په کم انسانیت کې دا ده چې هم دې پیسې ورکړي هم دې رجسټري کړي شاید دې رجسټري او یو سړی ته په زور د کور نه وباسي او بل ته پیسې نه درکوي اوس به څه کېږي نو اوس خو به دا کېږي چې موږ خو د چې کوم معاهده وه مشرانو سره موږ لیکل ورکړو چې او موږ ته مزدوران او خو دې پوره نه کړه 3 ټایمونه دې واغستو په 3 ټایمونو کې دې یو روپۍ ورنه کړه 15 سپتمبر د اخران ټایم ورته موږ ورکړو موږ ورته نوټس هم جاري کړی دی چې د دې نه په وخت وشوه نو ته موږ ستاسو معاهده ختمه لرو بیا به جرګه وایي راځي نه جرګې ته بیا ضرورت پاتې نه شو نوره که په کار دی چې دې جرګې ته د پیسې ورکړې او زموږ په اکاونټ کې جمع کړې موږ جرګې والا موږ ته وایي چې بھائی پیسې هغه وایي 9 لک روپۍ موږ ورکړي دي او دا نور به چې کوم نه میاشتې پس د امریکې نه راځي ښه کو 9 لک 9 کروڑ ساري خجی 15 کروڑ شوي موږ ورکړي دا و چې موږ 15 کروڑ روپۍ ورکړي که 15 لک روپۍ موږ راکړي 15 لک 15 کروڑ ډېره غټه خبره ده زه تاسو ته وایم چې دا به ته ماښام جرګې له موږ ورکړي دي جرګې والے شهید له وړي شهید وي چې ارشد وي چې زما مور له لکه یو ته دا کوي بل ته چکونه نه وي یاره جي زه تاسو ته یو وضاحت کوم د دې چکونو د ناراستو یو چک تاسو چې کوم وایي دا یو اول وایي 9 میاشتې کله وایي 3 میاشتې کله وایي 4 میاشتې د دې خبرې 2 میاشتې شوي
چې دا خبره روانې دي دا چې د 15 کروڑ روپو خبره کوي کنه دا د تیر شوی د 20 سپتمبر چیکاګو دور کړی ورس د نن 22 ته ما خلک غالبا کړ نن 23 ته د دې نو مخکې څنګه شایل ورګي دا ته خلک مونږ